السلام علیکم ملګرو. د انډیا کم ټیم چې پرون په پاکستان باندې 356 رنونه کړي او ماغه ټیم نن سریلانکا والا په 200 رنز باندې راټول کړي. مکمل سکور کارت سره د هغې شریکوم خو هغې نه مخکې په دې باندې خبره کوو چې دا میچ سریلانکا وګټي پاکستان له فایده را او که انډیا وګټي پاکستان له فایده را. دې نه علاوه نن چې د انډیا ټیم په 200 رنزو باندې راټول شو نو سریلانکا والا کم پلانینګ کړو په هغې باندې هم خبره کوو او پاکستان چې کم ټیم جنګول او په هغې باندې هم خبره کوو. نو ویډیو لږه مکمل وګورئ، ډېر اهم خبرې پکې ډسکس کوم. ټول نه پهله خو راځو په دې باندې چې دا میچ څوک وګټي نو پاکستان له پکې فایده را. دا میچ چې انډیا وګټي نو پاکستان له پکې فایده را. پاکستان له پکې داسې فایده را چې د سریلانکا او د پاکستان یو میچ پاتې دی. دا میچ که چېرې انډیا وګټل نو د پاکستان او د سریلانکا میچ کې چې کم یو ټیم میچ وګټي ابا فاینل له کوالیفای شي. خو که چېرې دا میچ نن سریلانکا وګټل نو بیا پاکستان سریلانکا نه میچ ګټي خو په ډېر غټ مارجن باندې به ګټي، ځکه د پاکستان رن ریټ -1 پوینټ سمثینګ دی، -1 کې چلیږي او د سریلانکا رن ریټ پلس کې چلیږي. نو بیا به سریلانکا له پاکستان شکست ورکوي خو په ډېر غټ مارجن باندې به ورکوي، اله به پاکستان فاینل له کوالیفای کیږي. انډیا به الریډي کوالیفای شي خو بیا به او که چېرې نن انډیا وګټلو بیا به د پاکستان او د سریلانکا میچ صرف په ګټه او په لاس باندې چې چا وګټلو به فاینل له کوالیفای کیږي، چا بایلو او بار کیږي. نو نن که چېرې انډیا وګټلو نو پاکستان له فایده را او که سریلانکا وګټلو نو بیا پاکستان د سریلانکا نه میچ ګټي خو پلس په زیات په غټ مارجن په زیات رنزونو یا په زیات وکټو باندې به ګټي. دغه شرط پي پکې. او نن چې سریلانکا کم پرفارمنس کړی نو په هغې باندې چې تاسو دغه دا پرفارمنس تاسو وګورئ سکور کارت لرا شي جی. روهت شرما څونه رنز کړي 53 رنزونه، شبمن ګل 19 رنزونه، کوهلی په 3، ایشان کشان 33، راहुल 45، हार्दिक पांड्या 5، जडेजा 4، अजहर 15، बुमराह 5، कुलदीप 0. 9 کھلاڑیان یې آؤٹ ته 197 رنزونه دي خو باران شو پکې. نو کدی ډیر سکور وکړي 210 پو کې 220 پو کې مطلب 200 کې ریسټریکټ شو د انډیا ټیم. راشه اوس د سریلانکا بالینګ وګورئ، سریلانکا کم بالینګ اٹیک سره راکو شوی دی، صرف 2 ور سره فاست بالران دي. ټوټل وګوره 100 بالرانو بالینګ کړي 1 2 3 4 5 6 7 او بالرانو بالینګ کړي وایي کې صرف 2 فاست دي او 15 سپینران بالران دي. او بال نن په پیچ باندې سپینرانو داسې ټرن خوري چې ټول بیټسمنان چې کوم دي په سپینرانو باندې ورشوي. تاسو کدا وکټ وګورئ 15 پکې ولې لګي ایشتلی دي، دا سپینر بالر دی. اسلانکا پکې سلور ایشتلی دا سپینر بالر دی. او نور کده سپینرانو بارنګ تاسو وګورئ دا وګورئ د نن جا ډیسل و 10/28 رنز ور کړی دي، 10/40 رنز. د سپینر متیشا پتیران دا فاست بالر دی 3/27 وګوره فاست بالر ولا ټکول دي. 10 شانا کا 3 کې 24، مهیش تکشانا 8 کې 29 دا سپین بالر دی. دا وګوره یو پکې دا فاست کاسون رجیتا چې 4/30 د مولا ډبول دي. بیا دا یو فاست بالر دی مهیش پتیران 3/27 د مولا ډبول. نو ټول سپینران دي. دا وګوره ټول نه خو بالینګ سپینرانو کړی دي. خو پرون پاکستان صرف د شاداب سره کوشوي او افتخار سپینر بالر افتخار پارت ټایم بالر دی، ریګولر بالر دی نه، او شاداب زموږ مین بالر دی هغه 10/70 رنز ور کړی دی جی. نو چې تعالی پته را چې کنډیشن د سپینران تعالی به تر کمې شاهین افریدي او حارث رف او نسیم شاه میچ ګټي. سپینران هم په ټیم کې ورچول پکار دي کنه چې کله د فاست بالر گیر کې نو فاست بالران د گیر شنو سپینران به د اخلاصي، چې سپینران د گیر شنو فاست به د اخلاصي. نو پرون د داسې سپینرانو د پاکستان ټیم سره افتخار الریډي پارت ټایم سره 5 ور کړی سو 51 رنزونه ور کړی، شاداب 10/71 رنزونه ور کړی. دا د موږ سپینرانو جی. نو یو خو دغه پاکستان ټیم دغه غلطي کړې و چې سپینر بالر سره نو کوشوي. نو ماغه د انډیا ټیم د سره 2 چینجز په کړی دي. اجر پټیل ایشتل دي دغه په ځای دا بل فاست بالر دی سو هغه بیټینګ هم کوي نو میرا نه شو هغه په ځای یو چینج صرف کړ دي. اجر پټیل ایشتل نور ماغه ټیم دی وګوره هیڅ چینجز پکې نشته. او دی پرون پاکستان کرکټ ټیم هم دا وګوره صرف 2 کھلاڑیان ول آؤٹ کړي وو. ایشان کې دغه په سکور کړو پرون کې ال راहुल او کوهلی په سکور کړو. جنن کوهلی وګوره په 3 رنزو باندې آؤٹ شوی او کې ال راहुल 45 رنزونو باندې آؤٹ شوی. دا وګوره جی. د دې کې تاسو سره ما دا ویډیو سٹارټ کې هم وی چې میچ انډیا کو ګټي نو پاکستان لا فائدہ راو، که سریلانکا وګټي نو بیا پاکستان سریلانکا نه میچ ګټي نو له فائنل لا کوالیفای کیږي خو پلس په غټ مارجن باندې. او که چرنن انډیا وګټي نو بیا سریلانکا نه پاکستان میچ ګټي نارمل وین چې کم دی هغه هم پاکستان فائنل لا کوالیفای کول شي جی. دا اپډیټس ډیر زیات مننه. والسلام.